د هر سړي ته خپل حق میلو شي. دلته مو اهل تشخیص دي ولا ورونه څه کوم دي مو دا غواړو چې اول دوی ته حق دوی ته میلو شي. بلچخیل دي مختلف قسم په دې حوالې سره موږ ټول لګیا یو چې میوه کمیټې د مري ماهده دی حل شوی دی. خو بیا هغه نه علاوه د عید په دویم ورځې هم دلته بریګیډیر صاحب څخه مخکې کومه جرګه شوې وه هغه هم د دغه کمیټې حوالې سره وه. موږ خو دا سوچ دی بریګیډیر کمانډر صاحب ته اوس دا خبره مو وکړه چې دې کې د هرې علاقې چې کوم مشران دي قومي لیول سره دا شپې قومونه دي موږ ګډ ستر قومونه دي. دې کې اول په کور دغه کې دوی لکه موږ تاسو لکه ټول په کور دی خپل مشران اول کمیټې ویر کو که غوښته وي که نه وي که بیا مونږ نشوه کولی بیا په کور دوی ته اجازات ویر کړو دغه کې موږ ته کمیټې جوړه کړي. خو بهرحال چې موږ کوم کسان ویر کړو بیا موږ دپاره داسې ښه وي چې اول به خپل قوم کې جرګه وکړو قوم نه به ورو ورو کوو هغه کې به مطلب کشر را راشي مشر به راشي لکه څنګه د مري ماهدې والا اول 49 کسان وو بیا ورو ورو کمیدو لکه سلیم خان حاجي ویل چې 2 ته راغلو همداسې خپل قوم په لحاظ سره په کور د موږ دغې طریقې سره وکړو نو دا کمیټې چې کومه دی د امن دپاره به دا ډېره مزیداره وي. مهرباني. ڈاکٹر ملی ثانیہ کولی جناب کمانڈنٹ صاحب کرنل صاحب ایم پی صاحب پارلیمنٹرین دکان میں مشوران السلام علیکم. اول خود زه دا سوال خدای ته کوم چې خدای پاک د کور مې کې هغه امن راولي لکه څنګه 2006 نه مخکې کمانډر صاحب کور مې کې 2006 نه مخکې 2007 نه مخکې داسې امن و چې محرم به تیر شه گورنر بخاری مبارکه ته مو ته راتله اهل سنت اهل تشیع ته گورنر هاوس کې به اهل تشیع اهل سنت کېنولو چې د کور مې یو مثالي امن و. اهل سنت به د محرم مکمل د شپې ډیوټۍ به د مشرانو دا به پرچینار کې ډیوټۍ وي چې محرم به ختم شه گورنر هاوس ته به ټول اهل سنت اهل تشیع راوغوښتو مبارکۍ دپاره چې زه ډېره مبارکي تاسو ته درکوم چې پریکین 2 پریکه تاسو ډېر په امن سره وخت تېر خو زه کمانډر صاحب دا یوه خبره کوم هغه یو شی دی چې یا خو د ما په زړه تیاره دی یا خو د ټولې دنیا مړه دي مشالونه. کمانډر صاحب دا خبره مو جنرال صاحب راغلی وه دا خبره مو وکړه لکه څنګه دغه ځای کې کېناستلو دا ټول وو خو دا نوی نوی سړی راشي بیا نوي خبره وکړي روباسي ډي سي ووایي زه هغه یې جوړه کړئ جرګه جوړه کړئ مر یې غنه 22 کسان جوړ شول هر قوم نه واخیستل سړي وکړي که څوک مړه دي خدای ځای وبخښي هغه ټول یا غزوای وکړي ورته راشي ورور یې وکړي ورته راشي هغه په خپل ځای کې خبره دی. موږ دا نه یو چې هر قوم نمایندګي ورکوي دی دوی مشرق کې 4 قومونه دي همداسې له شیرځای موسوځای وسیسا هغه بارې کورمې کې مقبل دي منګال دي دلته یو تا نوست دی دا هر چوب خلک نمایندګي ورکوي دی. موږ دا یایو چې د مري معاهدې نه موږ همدغه ځای کې کمیټي یو ډي سي جوړه کړې دی چې هغه پاري کې نه اخیستې دی که نه دی اخیستې موږ ته پاته نشته خو هغه کمیټۍ نه سیوا چې هر علاقې په خلک نمایندګي دی موږ یو ته که 50 روپۍ څه کوي موږ 50 کوو که بیا هغه کې چاڼ کوي لکه مري کې همداسې خبره وشوه بیا به چې 2 کسان موږ 2 کسه بنګه خو نه شو 2 کسه هغه څمکنۍ نه شول همداسې هر قوم نه 2 کسان شول هغه کېناستو خبرې مبرې مو جرګې سره وکړې فیصله وکړې وشوله. اوس هم مري معاهده مو سره موجود دی هغه کې روډونه ورکړي دي هار یې ورکړي دی آبادکاري ورکړي دی خو څو پورې نن مو امن دی زه یم اول مو خوښ دی بیا داسې سړی نشته چې هغه امن خوښ نه دی خو امن جوړ کړه ته څو پورې دا تنازعات کې سبا یو سړی چې هغه کوي تجاوزات کوي نو تاسو ته مو وایو تاسو یې چې هغه کار دی ډي پي او کار دی ډي پي وایي چې آرمي دی هغه وایي هلته وکړو هغه شروع دی بدي کوي وسړیه ما کوه نومونه خامخا ډاس کېږي که توپ سم ووالوي که څه نه کوئ تنازعات دغه شي نه خراب دي چې کله امن دی امن سره شروع شي اول زه یم چې کوم ځای کې مشکلات دي د مشران ټول نوز دي هغه خبره ورسته کړي کوم ځای کې اسانتیا دی که غزات مول کې هغه فیصله وکړي خلکو توجه بدل شي چېرې حکومت شروع شو فیصلو نه نوره دا ذمهوارتیا مو هغه ځای کې چې مري ناروغلو ذمهوارتیا مشرانو ته ورکړې وه خو نه سنیانو کې داسې سړی و
نه په حالي تشیه کې و څه ورکه د زمارتای موده دی کینو حکومت ساره ضرورت نه وکړي بهمه خبره دا دی چې کور مې کې الحمدلله کا ملیشا دی کا آرمی دی کا پولیس دی کور مې کې کا یو نیم سړی وي هغه نه ویلی نه شم نوره موږ تاسې سره ټوله ویلوډ یو څانګ په څانګ کا خطرو ترڅی 12 څانګه ویلوډ کا کیا څانګه زه 65 کیا لوړ یم په 70 کیا لوړ یم د ټول وخت کې هغه پونډو مرچي وساته یو دي تاسو په دې هم شکر یاد کوو چې تاسو کوم کوتاک ته نه استعمالوئ دا زموږ مفاد کې دی تاسو سره هر څه شته خو زموږ خاطرات زموږ جذبات دي زموږ مختلف تنازعات دي تاسو موږ ته مهلت راکوئ چې خپله سره جوړ شوئ نو تاسو زموږ میلمه یو در حقیقت کې موږ که اپر سره تعلق لرو که لور سره تعلق لرو که سنټر سره تعلق لرو موږ قربا یو موږ میزبان یو لکه څنګه پیر صاحب خبره وکړه چې موږ تاسو سره جوړ شو موږ څه اخلاص کوو نو معامله جوړه ده یوه خبره مو دا کوله بله خبره ده چې دوی په دې موضوع پوه نه شو ډاکټر صاحب واضح کړه موږ په دې پوه شو چې مریم دا هغه یو قانون یو قسم د کور مې یو قسم قانون جوړ دی هغې کې څه خبره اختلاف نشته جانبینو ته منظوره دی او جانبینو باندې ورباندې عمل به هم کوي خو تاسو ته موږ ته مهلت راکوو یا نوې کومه کمیټي جوړوي دا یوه داسې دیرپا کمیټي دی چې ما 50 رکنې نه به راغلي دې مطلب ما ذهن کې دا راغلو چې د کور مې دیرپا امن راشي دې کې موږ تجاویز تاسو ته یو دوه ځله در کړي هم وو چې دې کې پکار دی چې علما وي خو دوه اپر نه دوه لور نه داسې علما چې بیا هغه د ټولو اپر والا دوه علما د ټولو علماو نمایندګي وکړي که دې طرف نه دوه عالمان وي نو هغه د ټولو نمایندګي وکړي موږ دا تاسو ته تسلي درکوو چې موږ اخندزاده سید عبدالله حسبت الله شریف دا موږ د ټولو علماو نماینده دی دا څه کوم موږ نه ریټنګ تاسو ته درکوي شریعت په حوالې سره موږ به تاسو سره د امن حوالې سره مزال کوو نور څه داسې کونسل جوړ شي لکه انګوکي مثال دی هغه کونسل بنیادي ذمه داري به دا وي چې کومې مو تاسو منځ کې اختلافات دي یا کومې علاقې هغه متاثرې دي هغه کې تجاویز ویر کې حکومت ته متفقه څه په دې باندې عمل وشي انشاءالله دیر په عمل به رسي جزاکم الله معزز پارلیمنٹیرین کا اور علاقے کے مشران کا کہ انہوں نے امن کی اہمیت کو کے احساس کو محسوس کیا اور آج ہماری دعوت پہ اس جرگے میں شریک ہوئے میں دعوت دوں گا کچھ مشران کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کے صاحب 116 ونگ پارلیمنٹیرین مشران قرم سنٹر و لور السلام علیکم بہت ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں بہت قیمتی وقت سے وقت نکال کے ہمیں بلایا اس دن بھی بہت سی باتیں ہوئی تھی ادھر امن کے حوالے سے اور آج بھی اس کا جیسا اپنے کرنل اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ یہ اسی نشست کی کڑی ہے تو آج امن کے حوالے سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امن ضروری ہے جب امن ہو تو ترقی ہوتی ہے امن نہ ہو تو پھر نہ ترقی ہوتی ہے نہ ملک سالم ہے آج ملک کے لیے جو خطرات ہے باہر سے اور اندر ان کی سہولت کاروں کی طرف سے وہ ہم سمجھتے ہیں ان کو اس کے علاوہ میں اگر بات کروں تو انشاءاللہ میرا وقت سب کو پہنچ جائے گا رسی گیا وہ چارج فرمایا تھا کہ ہم آئیں گے لیکن اس سے پہلے آج کے دن کرنل اسماعیل صاحب کو اس نے فرمایا تھا کہ ایک نشست کر لیں تاکہ وہ 22 رکنی جرگہ جو ہے اس میں اگر کوئی کمی ہے 1-2-4 آدمیوں کی تو اس کو پورا کریں اور آگے انشاءاللہ کل کے لیے اپر کورم کے مشران بھی اور لوور سینٹرل کورم کے مشران بھی یہاں آ کے ایسا ہی کمیٹی بنائیں کہ اگر امن کے حوالے سے جہاں بھی ضرورت پڑے وہ ضرورت اگر سینٹرل کورم میں ہو لوور کورم میں ہو یا اپر کورم میں ہو یہی مشران جا کے وہاں حفاظت کی ذمہ داری اسی علاقے کی ہوگی
और आगे अहल तशय्युह व अहल सुन्नत के मुशरान जाके उस मसले को पुरअमन तरीके से हल करें। चेहरा द अमन बसंगी रची देर पर अमन बसंगी साहब दी लांडा की सदारे जो रिक्वेस्ट कहूँ अले सुन्नत जमात ता अले तशीता बाहर वोर कूर तमारा वड़ा का बाहर चे तो और लगी दलेवी को शशवका चागा मर्शी आगे के मदद वका खो आगा और कूर तमारा वड़ा से तो कूर की और वो लगेगी तो उम्र कवली तो चूक रची द्वैम मदार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुकूमत चलेगी कहा अले तशीश मगा शबाब जवान चलाई या अले सुनत जलाई न मेहरबानी वकड़शी साहूत हिदायत वकड़शी गवर्नमेंट पर ज़रिए बंदिया वशी पख्तो पर ज़रिया वशी चाहे बद पाबंदी वलगी सच्चा दिल आज़ारी न की एचा मज़हब शुक न टच कई और टोल पाकिस्तान को प्रेद दुनिया के अली तशियाशता आले सुनत आशता खुपल रूरी सरा जिंदगी ते रही मुदागा सोशल मीडिया अली तशीता और ख़ास कर अंजुमन इमामिया दा रिक्वेस्ट को स बाहर चीता स अली सुन्नत या ताशी स किस्सा वशी आगे बने दरने ज़रूरत पर चिनोर की निश्ता आगे बने दरने या का मुस्सा अली सुन्नत व जमात कचिता स किस्सा वशी स तरीका लंजा मंजा जोड़ शी मड़ी वशी ना अली सुन्नत त ज़रूरत निश्ता स सादे की चौक बाल दिन मु अमन खराबी दिन मु अमन ता टेस रसी नजो उम्मीद लानो आइंदा पारा अली तशी रुनबाम इंशाल्लाह दिस एहतियात कई और मुदा शे एहतियात वकू चली चौक जो बंदवली सरा मसला न हल की नमू दा आखिरी खबरें वे नबी खबरें वे वसलाम।